बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. په ننني کلاس کې به مونږ وایو ګرامر، چې ګرامر څه شی دی. what is grammar in English language. بیا به وایو چې why grammar is important. ګرامر ولې اهم دی، او بیا به په هغه وایو چې the level of grammars، چې ګرامر چې کوم دی دا مونږه څنګه یادولی شو، د دې لیول کم دي. نو په ننني کلاس کې به مونږ دا وایو. نو د ټولو نه اول راځو د ګرامر تعریف کوو چې what is grammar in English language. ګرامر څه شی دی؟ Grammar is a set of rules defining how words are put together in a sentence. Simply ساده پښتو کې چې کوم دی، نو ګرامر د یو زبان د لیکلو طریقه او د ویلو طریقې ته چې کوم دی دا سره دې ته ګرامر ویلی کېږي. او مونږ ته دا ښایي چې ورډز چې کوم دی دا په سنټینس کې په کومه طریقه باندې ایښودل دي، لیکل دي، په کوم ترتیب باندې، او بیا په کوم ترتیب باندې ویل دي. دا څه شی دی؟ دا ګرامر دی. اوس وای ګرامر is important. ګرامر اهم ولې دی؟ نو grammar makes it easier to use language accurately in reading, writing, listening and speaking. ګوره د کمیونیکیشن چې کوم دی زموږ سره څلور طریقې دي. کوم چې دی په هغې کې ریډینګ دی، پړهایي، رایټینګ لیکل، او لیسنینګ اورېدل، اینډ سپیکینګ او ویل خبرې اترې کول. دا څلور طریقې دي زموږ سره د کمیونیکیشن. دا څلور طریقې به هله ټیک کېږي چې کله زموږ ګرامر ټیکي. بغیر د ګرامره کمیونیکیشن نشي کېدی. راځو اوس اگزامپل ته. اگزامپل دلته ګورئ تاسو مونږ لیکلی اگزامپل is he good boy a. تاسو تر دې نه څه مینینګ کنوی شو، څه پوه شوئ؟ هېڅ پوه نه شوئ. ولې چې بره مونږ ویلي دي که نه چې ګرامر مونږ ته ښایي چې ورډز چې کوم دی دا به په یو سنټینس کې په کم ترتیب سره لیکي، بیا به په کم ترتیب سره هغه وایي. نو دلته دا جمله چې کوم ده دا د ګرامر چې کوم اصول دي د هغې اصولو خلاف ده. د ګرامر په اصولو دا نه ده لیک، لحاظه له دې نه مونږ ته څه مینینګ نه کنوی کېږي. دلته اوس راشه he is a good boy. هغه یو خالق دی. he is a good boy، هغه یو خالق دی. نو د دې نه څه شو؟ د دې نه مونږ ته فول مینینګ کنوی شو، ولې چې دا د ګرامر په اصولو باندې برابر ده. نو بغیر د ګرامره چې کوم دی کمیونیکیشن نشي کېدی، او بالکل کمیونیکیشن بغیر د ګرامره دا نیمګړی دی. امید ده چې تاسو به د ګرامر په تعریف باندې پوه شوي وئ، او د ګرامر په اهمیت باندې به هم پوه شوي وئ. اوس مونږ راځو د لیول آف ګرامرز. ګوره کله چې تاسو ګرامر یادوئ نو تاسو له پکار دي چې تاسو لیول آف ګرامرز وپېژنئ. کله چې تاسو لیول آف ګرامرز وپېژنئ نو تاسو به ډېر په اسانه بیا ګرامر یادولی شئ. نو لیول آف ګرامر زموږ سره په دوه طریقو باندې راځي. د هغې دوه ټایپس دي. یو ته ویلی کېږي سنټینس لیول، او دویم ته ویلی کېږي ورډ لیول یا ورډ ګرامر. نو راځو په سنټینس لیول کې چې کوم هغه راځي، لیول آف ګرامر راځي، نو هغه در سره ډسکس کوو. نو په هغې کې په 1 نمبر زموږ سره راځي سنټینس اینډ اټس ټایپس، او په 2 نمبر زموږ سره راځي ټایپس آف سنټینس سټرکچر. یاد ساتئ بره چې کومه دی بره د سنټینس دی او د هغې ټایپس دی، او لاندې چې کوم دی نو دا د سنټینس چې کوم سټرکچر دی، کوم ساخت دی، د هغې ټایپس دي. په 3 نمبر زموږ سره دی پریس اینډ اټس ټایپ، او په 4 نمبر کلاس اینډ اټس ټایپ،
او بیا 5 نمبر زمون سره سبجیکټ اینڈ پریډیکیټ دی بیا زمون سره object and its type دی او بیا زمون سره complement and its type دی بیا زمون سره tenses دی او بیا last one چې کوم دی active and passive voice دا چې زمون سره کوم دی دا sentence level of grammar دی صحیح ده دا به بیا هر یو په خپل خپل ځای باندې په تفصیل سره بیانو تاسو دومره ذهن کې کېدوئ چې دا لیول اف ګرامر دی سنټنس لیول اف ګرامر چې کوم دی هغه دا دی تاسو سره ما شریک کړه دا په ذهن کې کېدوئ بیا به په خپل خپل ځای باندې دا بیانو بیا ورلد لیول یا ورلد ګرامر کې چې زموږ سره کوم راځي نو هغه کې څه راځي پارت اف سپیچ دی صحیح دی پارت اف سپیچ کې زموږ سره په 1 نمبر راځي دا ورلد دی صحیح ده په 1 نمبر زموږ سره راځي ناون په 2 نمبر راځي پروناون په 3 نمبر زموږ سره راځي ورب په 4 نمبر زموږ سره راځي ایڈورب په 5 نمبر ایجیکټیو او په 6 نمبر آرټیکل په 7 نمبر کنجنکشن په 8 نمبر پریپوزیشن او لاست ون 9 نمبر چې کوم دی انټرجکشن دا زموږ سره څه شو دا ورلد لیول اف ګرامر شو دا چې کوم دی ناون څه شی دی پروناون څه شی دی ورب ایڈورب دا به په خپل خپل ځای باندې بیا بیانو او د هغې تفصیل به تاسو سره شیر کوو خو اوس تاسو په ذهن کې دومره کېدوئ تاسو نه څوک تپوس وکړي چې د ګرامر څو لیول دي که نه تاسو ورته ووایئ چې ګرامر have two level one sentence level and other is a word level or word grammar یو دوه لیوله دي د ګرامر زموږ سره یو سنټنس لیول دی کوم چې تاسو سره ما شیر کړل دا ټوټل بل زموږ سره څه دی ورډ ګرامر یا کوم چې ورډ لیول دی د ګرامر نو هغه دا دی نو بیا به په تفصیل سره انشاءالله په نیکسټ په نورو کلاسونو کې به مونږ دا یو په تفصیل سره شاملو امید دی چې دې پورې به تاسو پوه شوي وئ چې واټ از ګرامر وای ګرامر از امپورټنټ او دا لیول اف ګرامرز نو دا په ذهن کې کېدی او بیا به په دې یو باندې په تفصیل سره بحث کوو ډېره مننه د کتلو لپاره thank you for watching